د رمضان مبارک په میاشت کې خلک د خریداري ډیر زیات کوشش کوي. هر سړی لګیا دا پلانکای شي اخلي دا شي اخلي همیشه دا تناسو چې زبس کور ته سامان راوړم. الله بنده دا میاشت عبادت لپاره ده، دا میاشت ذکر اذکار لپاره ده، تلاوت لپاره ده. معمول مطابق ضرورت سامان راوړه، خو همیشه په دا کې لګیا چې زه کور ته خزو ته کپڑے راوړم، ماشومانو ته کپڑے راوړم. دا کارونه په رمضان مبارک نه د مخه پوره کوي. رمضان مبارک میاشت کله راځي په هغه نه مخکې تاسو د کور ټوټل ضرورت پوره کړئ. ماشومانو ته کپڑے وکا، خزو ته کپڑے وکا، هغه ته سلیپر وکا، چپل وکا، شوز ورته واخله چې کوم ضرورت وي په رمضان مبارک نه مخته پوره کړئ. په هغه وخت کې رش هم نه وي، په هغه وخت کې مهنګایي هم نه وي، په هغه وخت کې تا وخت هم نه ضایع کیږي دومره. نو رمضان مبارک میاشت د خریداري لپاره مخ خاص کوي، دا د عبادت لپاره ده. او بیا چې کله تاسو خریداري کوئ د کور لپاره، بیا په دغه وخت خپل ګاونډیان د کله مه هېروئ. ګورئ الله تعالی به د ګاونډیانو تپوس ته موږ نه خامخا کوي. ګاونډي د اختر په ورځ د هغه کپڑے نشته، خرابې خیرنې زړې کپڑے دي، او د ما زوی راشي هغه کاټن کپڑے اغوستي، الله تعالی به موږ نه تپوس نه کوي. نو په اختر کې او رمضان مبارک نه مخکې د خپل ګاونډیانو خیال ساتئ. کوم ګاونډیان د غریبان وي هغه د کپړو اهتمام کوي، هغه د ضرورتو خیال ساتئ چې سبا د اختر په ورځ باندې ستا بچانو کپړې اغوستي وي او د ګاونډي د رشتہ دار د ورور یا د پړوسی بچانو د کپړې هم نه وي، هغه د تا بچانو ته ګوري. نو الله تعالی به موږ نه تپوس نه کوي. نو دغه میاشت د عبادت لپاره خاص کوي. خریداري کوي په اخته په روزه نه مخته کوي. روزه نه مخکې تاسو ته مشکلات هم نه وي، رش به هم نه وي، مهنګایي به هم نه وي. نو دا میاشت صرف د عبادت لپاره خاص کوي. په دا میاشت کې ډېر خلک داسې دي چې هغه کاروبار ته ډېره زیاته توجه ورکوي. که چېرته کاروبار کوي، په کاروبار کې ذکر خو هم کولی شي، کم از کم تهجد خو هم کولی شي، د شپې اشراق لمونځ خو هم کولی شي، د چاشت لمونځ هم کولی شي، اوابین لمونځ هم کولی شي. کم از کم چې کوم غټ معمولات دي هغو اهتمام خو کوه. لاس کې تسبیح واخله، ذکر اذکار خو کولی شي د کاروبار په وخت کې. نو رمضان مبارک صرف د کاروبار لپاره مخ خاص کوي، د عبادت لپاره خاص کوي. کاروبار کوي، د کاروبار نه چا نه یې منع کړي، خو د کاروبار په وخت کې هم تاسو ذکر کوئ، کاروبار په وخت کې هم نیک اعمال کوئ. نو دا یو گزارش مې ودرته چې رمضان مبارک میاشت د صرف د عبادت لپاره خاص کوي. فضولیاتو کې دا میاشت مه تېروئ. دا میاشت که چېرته تاسو د عبادت لپاره خاص کوئ، بیا د رمضان مبارک نورانیت، د رمضان مبارک ثمرات، د رمضان مبارک چې کومه صله او اجر ده، دا به الله تعالی موږ تاسو ته پوره راکوي.